ګرانو کتونکو دغه پروګرام د سیکرټري اسرار خان په نوم باندې هغه سړک چې نیمه ټوټه ده یعنې نیم کیلومیټر دی د تیرو 11 کالو راسې په دې باندې زما د حال خود شو په دې دا شینګل چې کوم دی نو دا ما اچولی دي دا کولو کړی چې کوم دی نو دا موږ اپنی مدد اپ د خپل جیبه کړی دی نه د 400 خانانو نه پیګانو نه منېګانو نه سیاستدانانو خو دې وخت کې چې کله اسرار خان څنګه د CNW چارج واغسته نو زموږ ملګري خالد منصور چې کوم دی هغه سره رابطه وکړه د دلبر ریډیو پروګرام نیوز راونډ اپ په وجه باندې او منظوري یې ورکړه انشاءالله په 15 شپږ ورځو کې به د دې منظوري راشي خو یو سړی و چې دې ټنډر نه یو 15 ټنډر خو ما شیر کړی یو وی مې ټنډر وکړو بل وی مې ټنډر وکړو دا ټول به ګپ شپي خو یو سړی و چې د MP مې نه کړی دا هم ګپ شپي خو یو سړی و چې 400 یو خان وکړو دا هم ګپ شپي او خو یو سړی و چې دا اسرار خان وکړو نو دا به رښتیا وي دا سړک وشو راشه مامو جان عمرزی زموږ سره تکړه خبریال موجود دی په دې سړک خو ځې راځې د کوم وخت نه سوي دی یاره د دې سړک نه خو دونه غټه مسله جوړه شوې وه که نه او چې باران وشي بیا خو پکې بل شانتې مسله وي دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده 11 کاله دلته د پاکستان تحریک انصاف د حکومت شو په دې ځای کې تیر ځل چې کوم نو تیر ځل کې یو سیټ داسې و چې هغه عوامي نشنل ګوند ګټلی او باقي ټول دوی ګټلی حکومت یې دلته موجود دغه 2 قدمه دی د پته نه لګي دا ولې نه جوړېږي دغه دوکانونه چې کم دي نو هغه دوکانونه لا تباه کړي دي په دې باندې چې ګاډي تېرېږي لا تباه بل هغه چینا مومنټ هم په دې دی هغه پته نه لګي 400 والو څه ظلم دی خلکو سره کړی دی چې دغه سړک دی وړه ټوټه ده او دغه وړه ټوټه باندې ټول رش دی ټوټل رش په دې دی ځکه چې دغلته بایپاس نه راشي غني خان روډ ته راځي نو که موټروی ته څو خیږي هم په دې لار خیږي که سوات او دغه طرف ته ځي هم په دې لار خیږي که مردان او دغه طرفونو ته ځي هم په دې لار باندې ده دا وړه غوندې ټوټه وه اوسه پورې نه جوړېده مونږ اسرار خان شکریا ادا کوو چې هغه کم از کم دا امید پیدا کړه چې او اعلان یې وکړه چې دا به شروع شي چې دا شروع شوه چې 400 بیروکراټو دغه شانتې کول غوښتل د زموږ غلي سیاستدانان ته ډېر لوی لوی خلک پکې پراته دي د سیاستدانانو نه علاوه هم پکې ډېر لوی خلک پراته دي په ایمان درته وایم داسې خانان پکې پراته دي چې هغوی د خپل جیب نه هم کولی شي او دونه په اسانه کولی شي چې د هغوی پکې هغه غوږ له ګوتې وړل دي نه کوي بالکل ښه تکلیف درته څونه دی یاره تکلیف خو ښه ډېر دی ځکه چې روزګار هم ورسره خراب دی او د دې لارې نه ډېر زیات خلک مني شو ټوله 3 پاره لار نه ده او څوک هم پرې نه راځي د موټروی خوله ده او بس باقي پکې بس روزګار ډېر زیات اسرار خان د تنګي یو افسر دی او منظوري ورکړه CNW نو خوشحاله دی ډېر په خوشحالي یو غلی اوس PMPO یې منې خپل نومونه کوي چې دا جوړ شي موږ ته موږ په خوشحالي تاسو سره کې تکلیف شته کنه ډېر تکلیف ډېر ګاډي ماډي په ناري اوري ټرکونه په وړي دا ظلم زیاتی حکومت ار وشته دی سریلانکا ول افسران ډین ته پیزي او دا ظلم زیاتی حکومت ظلم زیاتی ها جی تکلیف هم ده چې باران شي خو روغتي هم نشو موږ ډېر تکلیف ګاډي ماډ تکلیف راته زنانو ته هم په تکلیف دي زنانو نارینو ټول ته تکلیف خګرانو کتونکو زه همیشه چې کله ذکر کوم د تنګي کې د یو 400 کې د یو 3 بیروکراټو ذکر کوم یو د الطاف قانون مرزه چې 400 لډیر کارونه کړی دي خو پټ دي مه ته ناراضي او دا مونږ ته پته ده یو مهدي جان صاحب چې سیکرټري بورډ دی چې 41 سال بعد په بورډ کې کم چینجز راوستل او یو د اسرار خان ما همیشه ذکر کو او نن ژوندۍ مثال دا دی چې دې سړک د 400 خلک پوز راوستل دا دکانداران پوز راوستل منګ پوز راوستو په دې لار باندې څوک نه راځي اوس په هغه رزړو براتاویږي نیم کیلومیټر سړک دی د کارګل مسله ته جوړه شوې ده نیم کیلومیټر سړک دی او دا غټ غټ خلک د پیګانې منګان پیزي نو د دې ټول خبره مقصد مې دا دی چې دا اسرار خان چې کله د CNW سیکرټري شو نو دې منظوري چې کومه ده هغه ورکړله نو خو اوس وایي چې یاره دا چینا والا وکړو عموما ډیم والا دروغ به وایي خو یو MP وایي چې ما وکړو نو دروغ به وایي خو یو MNA وایي نو ما به وکړو دروغ به وایي راشي پیته دې پیو لګوي چونکې دا لبخان شیرپور روډ دی صحیح ده که نه دا کار به لبخان شیرپور کړی که نه بل چا به کړی نو په کار ده چې دې لپاره لبخان شیرپور دې لپاره ډېرې منډې وکړلې او دا مونږ کولو کو په دې باندې مونږ دا شګې په دې خوړ کې مونږ هر کله دا چانکر اچو دا خوړ دی چې باران نه چې که نه دی یو ډب ولاړ ډب نو دا چې کوم دی نو ډېر تباه شو دی نه خو انشاءالله هفته
هفته ټیم درکو، هفته پس په انشاءالله زه به هغه لیټر هم تاسو ته ښیم، او دا لیټر به هغه شانتي نه وي چې مخکې موږ د ټنډر هغه شی شیر کوو چې یو ایم پی یو ایم ان ای انشاءالله دې پیرې کار وشو، عملي وشو او کار به پرې ډېر زر شروع شي او د دې دوکاندارانو دا ګناه به معاف شي، د دوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي. لا بل یو کس راغی په ټوډي کې راغی او شاته چې کوم دی نو د ده د دوکانه کټ واچوې، دا کټ ده بیا ما ته ټیلیفون وکړو وي چې کور ته چا دا کټ ضروري که نه دا دلته ډېر مشهور کټونو والا دی، نو چې دا کټ ضروري نه وي دا یې زما نه پټ کړي، د دې د سړک په وجه باندې خلکو غلاګانې هم شروع کړې. مننه.